इंग्लैंड په सुपर 8 مرحله کې श्रीलंका ته یو ډیر غټ شکست ورکو. श्रीलंका په خپل هوم ګراوند باندې یو ډیر غټ شکست خوړو د انګلند نه په 51 رنزونو باندې، ور دې 51 رنزونو باندې شکست خوړلو سره د श्रीलंका رن ریټ ډیر زیات کم شو او د انګلند رن ریټ ډیر زیات سیوا شو. श्रीलंका په خپل هوم ګراوند باندې کم میسټیکس وکړ. سپینرانو د پاره لکه د انګلند بیټینګ د پاره د سپینرانو جال خور کړو، خو هغه د سپینرانو جال کې د श्रीलंका لوبډله خپل هم ګیره شو. श्रीलंका پیچز شو، د بنگلاديش پیچز شو، د پاکستان پیچز شو، د سپینرانو د پاره ډیر خوي. او بعد ټایم کې श्रीलंका او بنگلاديش دله چې کړه د انګلند او د استرالیا لوبډله راشي نو هغه الریډي په ایشیا کنډیشن باندې کمزوري وي او دوی ول پیچ نور هم سلو کی، نو پیچ چې سلو کی نو بیا په خپل هم پسو شي. اکثر بنگلاديش لوبډله هم د غرنګ کیږي، د श्रीलंका لوبډله نه، خو بنگلاديش لوبډله مکسر استرالیا د پاره یا د انګلند د پاره پیچ سلو کی، خو په هغه پیچز باندې بیا خپل هم گیر وي. نو دا غرنګ چل نن श्रीलंका سره هم شوی دی. श्रीलंका یو ډیر غټ شکست د انګلند نه په سوپر 8 مرحله کې خوړو، چونکه श्रीलंका هم فیور ته چې سیمی فائنل ته کوالیفای شي، ځکه د श्रीलंका خپل پیچز دي. श्रीलंका ټول میچز هم په श्रीलंका کې دي، خو بیا هم श्रीलंका نن په سوپر 8 مرحله کې د انګلند نه یو ډیر غټ شکست خوړل دی. انګلند سره چا بیټینګ وکړو، انګلند څومره رنزونه جوړ کړي، څنګه دومره غټ شکست श्रीलंका لور کو. مکمل سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری، سکور کارت باندې ډیټیل سره خبره کوو. جی انګلند کړی دی 146 رنزونه، 146 رنزونه کچری تاسو ټي20 نن سبا ماډرن کرکټ وګورئ نو ډیر کم سکور دی، لکه ایزیلی چیزیبل دی. خو چې کله پیچ کنډیشن ټف شي نو بیا 146 نم 246 جوړ شي. جی 20 اوورونو کې 146 نه کلاډیان آؤٹ. فیل سالټ خ بیټینګ کړی دی په 40 بالونو باندې 62 رنزونه. جوس بټلر ناکامه 14 بال 7 رنزونه. جیکب بیتل یو ځل بیا د ناکامه شوی د داسې خاص پرفارمنس په ټي20 ورلد کپ کې نه دی کړی. 4 بال 3. ټام بانټن 7 بال 6. هری بروک 7 بال 14. سیم کورن 11 بال 11. ویل جیکس خ بیټینګ کړو 14 بالو باندې 21 رنزونه. لیام ډاوسن 11 بال 6. جیمی اوورټن 10 بال 10. جوفرا آرچر 1 بال 0. عادل راشد 1 بال 1. د श्रीलंका بالنګ لاین اپ کو ګورئ، دای سره میکسیمم وکټ چې کم دی هغه سپینرانو اشتری دي. دلشان مدوشنکا 4 اوور 25 2 وکټ فاست بالر. دونت ویلالاګه 4 اوور 26 3 وکټ اشتری دي، خ بالنګ کړه سپینر بالر دی. ټول کنډیشن هم د دې لپاره. مهیش تیکشانا 4 اوور 21 2 وکټ دام سپینر دی. دوشان هیمانتا 4 اوور 38 فاست بالر دی، وکټ یو هم نه داغشتلی. دشمنتا شمیرا 4 اوور 34 یو وکټه. لکه امپیکټ چې ورزیدل دی هغه سپینرانو ورزول دی، خ بالنګ کړه د श्रीलंका سپینرانو او وکټ سه هم تر لاسو کړی دي. خ بیا 146 رنزونه چې سکول پسې د श्रीलंका لوبډله په 95 رنزونو باندې ټوټل ټیم آؤٹ شوی دی. په 95 رنزونو باندې په 16.4 اوور کې، مطلب 3 اوور او 2 بالته هم سپیر پاتې شوی دي، شل بالته سپیر پاتې شوی دي. پاتوم نشان کا 8 بال 9 دینه مخکې میچ کې د سلیزه واخلې و. کامل مشرا 11 بال 6. دلته د انګلند لپاره د سپینرانو جال خور کړو، خو انګلند ورپسې هم سپینران راوستیو. جی خا 11 بال 6 د کړی دي. کوشال مینډس یو ځل بیا ناکامه 4 بال 4. پاون 1 بال 0. دونت ویلالاګه 10 بال 10 دی رامخ کې راويخ کو. دا سپینر بالر دی، بیټسمن نه دی، خو دی رامخ کې کو. سند جو سوریا دی کوچ ته د لوي تو زه هټ اوکا کچاري سم د شو نو پریشر به ریلیز کی او که سم د نشو خیر د یو دو چوکي وخلې، خو 10 بال 10 رنزونه جوړ کړی دي. کمنډو مینډس 11 بال 13. داسون شناکا کپتان ولاړو، امیدونه د پوریو، خو د اخر کې بیوټ شو. 24 بال 30 رنزونه د جوړ کړی دي. دوشان هیمانتا 8 بال 5. دشمنتا چمیرا 13 بال 6. مهیش تیکشانا 8 بال 10. دلشان مدوشنکا 2 بال 0. دا انګلند بالنګ لاین اپ وګورئ. جی جوفرا آرچر فاست بالر دی، 3 اوور کړي، شل رن دی ور کړی دی او 2 وکټ ته فاست بالرانو مشتلی دي. ویل جیک سپینر بالر دی، 4 اوور کې 22 اور 3 وکټ. لیام ډاوسن سپینر بالر دی، 4 اوور کې 27 2 وکټ. عادل راشد 4 اوور کړي، تقریبا 13 رن ور کړی او 2 وکټ تر لاسو کړی دي. یعنی و وکټ د श्रीलंका سپینرانو اغشتلی دي. د انګلند لپاره جال خور کړو، خو د انګلند سپینرانو د دې وکټ واغشته. جیمی اوورټن فاست بالر دی، 2 اوور 13 او 1 وکټ اشتلی ده. 3 وکټ پکې فاست بالرانو اشتلی دي او 2 وکټ پکې سپینرانو د انګلند اغشتلی دي. او श्रीलंका له لس وړه کلاډیان په 18 اوور کې په 95 رنزونو باندې وډ کړی دي او ډیر غټ شکست श्रीलंका له په دې سوپر 8 مرحله کې پړومبني میچ کې ملاو شو په 51 رنزونو باندې. جی
نو سریلانکا ته د سیمی فائنل لارې چې کومې دی نورې هم ګرانېږي. یو میچ پاکستان سره دی، یو نیوزیلینډ سره دی. که یو میچ هم پکې بایلو نو د سریلانکا بیا نیکسټ راوند ته د کوالفای کېدو چانس په ډېر زیات کم شي، ځکه رن ریټ هم ډېر زیات وغورځېدو. خیر دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.